چې کچې ډاکو څه دومره زورور خلک خو نه دي زموږ خو یو ایټمي قوت هلته یې نیولی دی او روزانه پې تشدد کوي هغې یې ولې 75 لاک 60 لاک 70 بیا داسې راکمېده 40 ته راغی اوس چې کوم دی 25 لاک روپۍ غواړي د کچې ډاکوانو سره یې خوا کړی دی مختلف غریب خلک اوچتوي او بیا هغې نه ډیمانډ کوي باقي د هغې ویډیو موږ له راواستوله چې دی د هغه کپړې ته نه اوښکې دي او تاسو به ویډیو کتلي مي موږ دلته چانده وکړه په تاکال چوک کې چې اخري ډیډ لاین دي 2 ورځې ورکړی چې 2 ورځو کې که موږ ته دا پیسې میلاو نه شوې نو موږ به دا یاسر مړ کړو او ډیډ باډي هم نه درکوو ملته یې چتکندې کې لړه کوو زما زوی دلته پېښور ته راغلی و زما یو زوی په اسلام آباد کې وفات شوی و په یو کم 10 تاریخ د 9 میاشتې نو په دلته کې چې هغه رورې ښخ کړو واپس لو د 10 میاشتې په 5 تاریخه بس د کور ووتو موږ رخصت کړو چې زه کار لازم بس د کور ووتو بیا چې په 3-4 ورځ موږ ته میسج وشو چې یاره مطلب دی د کچې ډاکوانو سره یې خوا کړی دی باقي د هغې ویډیو موږ له راواستوله چې دی موږ سره دی او دا کوم غم چې تا ته دې نه مخکې میلاو شو در باندې بل یو غم را روان دی چې د دې نه هغه زیات دی نو هغې یې ولې 75 لاک 60 لاک 70 بیا داسې راکمېده 40 ته راغی اوس چې کوم دی 25 لاک روپۍ غواړي او ما سره د 25 روپو وسم نشته زما زه خپل دا دونه غریب یم مطالبې د هغې روزانه مطالبې یو مطالبه خو نه چې یو مطالبه ده روزانه د هغې مطالبې چې موږ ته پیسې برابرې کړي نن دلته دې وجنو سبا وجنو موږ بیا ته لږ ټایم وایو چې یاره موږ پیسې را جمع کوو موږ دلته چانده وکړه په تاکال چوک کې یوله ویډیوګانې ور واستولې چې تاسو دپاره موږ را چانده کوو مهرباني وکړئ موږ ته پیسې کمې کوي د کور ویډیو هم له ور واستوله د ماشومانو هم له ور واستوله څه چې زموږ د هغې ته مخ حیثیت هم ورته وښوده چې موږ د دې حیثیت خلک یو زموږ هېڅ وس هم نشته دی خو لکه هغې څه هم نه مني او هغه ویډیوګانې د چلېدو قابل دي نه چاته یې خولی هم نه شو چې کومې هغې راستئ په دې ژمي کې په یخو اوبو باندې وره یو ډرم کې اچولی او په هغه اوبو یې لامبئ ټوپک یې پیښی دی او بلوډونه پې وچې بس ختم نو بس دغه مسلې دي زموږ هغې هېڅ هم ونه کړه مونږ بس صرف اپریشن صدر چې کوم ایس پي دی اپریشن هغه زه وغوښتم او ما ته ویل څنګه چل دی مال داسې مال بیا هغه زه مترۍ تاڼې ته واپس واستولم مترۍ تاڼه کې ما اف آی آر کړی و چې هلته لاړم هغې رانه تپوس وکړو لمبر یې رانه واخېستو ویل بس ته ځه نو بیا دا میاشت خو د هغې هم برابره شوه ما پسې هېڅ قسم بیا اواز هم چا نه دی کړی چې څه دي او څه نه دي مطالبه زما دا ده چې دا زما بچي ته خپل بچي وي او زه ډېر غریب سړی یم وزیر اعلی نه زما دا مطالبه ده چې زما دا زوی دې راخلاص کړي شي وزیر اعظم ته زما دا مطالبه چیف آرمي ته دې ته زما ټولو ته دا مطالبه ده چې زما دا زوی دې راخلاص کړي شي موږ ډېر غریبانان یو ډېر بې وسه یو ما مخکې مو ویل چې زما بار موټرسایکل ولاړ دی زه پې بیک مزدوري کوم والله کې سر پې سورلی کښېني ما دونه کمزوری ګاډی دی زه 1500 روپۍ ورځ نشم ګټلی ما ته 7 ماشومان پاتې دي زه به هغې څنګه سنبالم په دې 600 څه کېږي چې کچې ډاکو څه دومره زورور خلک خو نه دي زموږ خو یو ایټمي قوت دی زموږ خو یو بهادر فوج دی زموږ دلته پولیس دي نورې دنیا ادارې دي نو دا زه حیران یم چې هغه مختلف غریب خلک اوچتوي او بیا هغې نه ډیمانډ کوي او ایلیګل کاروبار شروع دی او په دې باندې ټولې ادارې خاموش دي نو زه مطالبه م کوم او دا یاسر خان ولد صفدر خان دا د تاکال رایشي دی او دا د پالش کار کوي او دی په دې دوکه باندې چې هلته موږ دله ټیکه درکوو غټ کار دی او هغې له راشي هلته یې نیولی دی او روزانه پې تشدد کوي د هغه کپړې ته نه اوښکې دي او تاسو به ویډیو کتلي مي ډېر ظلم او زیاتې هغې سره کوي او هغه د تشدد په دوران کې د مور او پلار او دې ته مطالبه کوي چې هر څه وکوي ځان خرڅ کوي کور خرڅ کوي کور شته نه نو څه خرڅ کوي او ما د دې ظلم نه او د دې زیاتي نه تاسو دلته خلاص کوي او موږ به چې واپس زه خپل بچي وګورم نو نن زموږ د پریس کانفرنس مقصد هم همدا و چې موږ دا ټول ذمېوار خلک که هغې کې پریزیډنټ دی او که هغې کې فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب دی او که ټول دي هغې ته موږ دا مطالبه کوو چې په دې کې فوري دی ایکشن والي ځکه چې اخري ډیډ لاین دي 2 ورځې ورکړی چې 2 ورځو کې که موږ ته دا پیسې میلاو نه شوې نو موږ به دا یاسر مړ کړو او ډیډ باډي هم نه درکوو ملته یې چتکنده کې لړه کوو ګوره جي هغه دې چې کوم دغه دي فیملی ده دې سره رابطه کې دي په موبایل هغې سره خبرې کوي هم د دغه هلک موبایل هم هغې قبضه کې دی په هغې ورسره خبرې کوي او هغې وایي چې موږ 25 لاک روپۍ روړئ نو یو طرف ته به 25 لاک روپۍ راکوئ دویم طرف ته به موږ درته د هلک حواله کوو مونږ جی 25 لاک روپۍ مونږ خو جی چاندې وکړې مونږ ګوره جی د مونږ کارکنان دي د معاشي حالات هم تاسو د صوبې پته ده څوک هم خپل بچي وساتي که هغه چندې ورکړي که پیسې دې ته ورکړي مونږ خو دا وایو چې حکومت ته د 25 لاک روپو هېڅ کمی نشته دا خو یو که ګورنر وي هغه هم ورکولی شي که وزیر اعلی هغه هم ورکولی شي دا ټول د حکومت خلک یې ورکولی شي نو مونږ وایو چې په دې باندې خو چې څنګه دا
خبره دې مشرانو ته ورسي او هغوی فوراً دا 25 لک روپۍ ورکړي او دا تن ترې نه راولي او بیا دا پرېښول پکار نه دي. د دې خلاف اکشن او دا منطقي انجام ته رسول پکار دي، ځکه چې دا نن یا اثر دی سبا به بل سړی غوا کوي. دا غوا شوی دی په 5 تاریخ باندې، بیا هغې پسې 15 ورځې پس ویډیو راغه او هغې دا وویل چې موږ د کچې ډاکوان یو، دا موږ اوچت کړی دی. کشمول یو علاقه ده هلته کې هغې کې دی او 80 لک روپۍ ډیمانډ و، بیا ورپسې 75 شو، اوس فاینل راغلی دی 25 لک روپو ته. نو هغې وایي که 25 لک روپۍ موږ ته را نه کړي نو دا به درته موږ مړ کړو، تاسو ته به لاش نه میلاویږي. نو هغې دغه ډیمانډ کوي جي. وزیر اعلی خو جي داسې وایو چې وزیر اعلی اوس 2 پالیسۍ چالو کړي دي که نه، قبایل لپاره علیحده پالیسي ده او زمونږ چې کوم دی خوا زم د خیبر پښتونخوا کې دی خوا مونږ کوم پښتانه یو، اپریدو دپاره علیحده قانون دی او پېښورو دپاره علیحده دی. اپریدو دپاره دا قانون دی چې بله ورځ په تیرا کې حمله شوې ده او په هغې کې هر یو کس زخمي ته 25 لک 50 لک میلو شوي دي او دلته په پېښور کې زخمي شي خلک، هر یو کار وشي نو دلته هېڅ نه میلاویږي. سی ایم صاحب تپوس قدرې نه کوي جي. که اپریدی زخمي شو نو فوراً هغه تانې ته هم ځي، ایس ایچ او هم سسپینډ کوي، سی سی پي هم دله سسپینډ کوي او هلته کې تقیات کوي. دې دی چې موږ ته اعلان وکړي او که اعلان نه هم کړي نو مهرباني دې وکړي موږ ته د یاسر خلیل خپل کور ته راوستي او خپلو بچو سره چې کښېني چې سهیل افریدي ته زموږ د درخواست دی جي سی ایم صاحب ته جي.